ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة وليس شروع د دریو ډلو ذکرو. اولنې ډله چې هغه متقیانو او د صراط الذین انعمت علیهم مصداقو هغه ذکر کړل. دا اوس دویمه ډله ده، د هغې پنځه صفات ذکر کړو. دنیوي حکم اولئک علی هدی من ربهم، اخروی حکم و اولئک هم المفلحون. دا اوس دویمه ډله ده، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم. او دا د قرآن د ذالک الکتاب لا ریب فیه مسله چې کلم کې نستا په مخاطبینو کې دا غدویمه ډله ده چې دا به د قرآن د بندولو کوشش کوي او ستا مسله که حق هم وي خو دی منی نه، دی به هم حق سے انکار کوي او مخالفتونه به کوي. نو عرض دا ده چې دا غدویمه ډله ده او دی ته ضدي او عنادي کافر وي. ختم الله مہر وحل دے اللہ تعالی علی قلوبهم پزلونو د دې ضدي او عنادي کافرو، وعلى ختم علی او مہر وحل دے اللہ تعالی علی سمعهم پغوگونو د دې کافرو باندې، وعلى ابصارهم او پسترګو د دې کافرو غشاوۃ ناشنا پردیدی، ولهم د پار د دی کافرانو عذاب عظیم، عذاب لوی دے. نو دا داغی اس وجہ ذکر کئی خواہ چه ختم اللہ دیتا وی دنیاوی سزا دا کافرو، چه دنیا کی اللہ د دی په زړونو باندې مهر لګولې ده. ختم الله علی قلوبهم، الله په مهر لګولې ده. او د مهر معنی څه د دې زړونو د فکر نه اوس خالی دي. عقل کار نه کوي چې حق ته په ورسی. بیا وی وعلا سمعهم او الله د دې په غوږونو باندې مهر وهلی دی. په غوږونو باندې مهر دا دی چې دا صلاحیت د دې ختم شوی دی چې په حق باندې سوچ وکړي او دا حق واوري. د اورېدو توفیق د حق د دینه تلی دی. وعلا ابصارهم غشاوه او د دې کافرو په سترګو باندې ناشنا پردی دي. اوس دا یاد ساته حق انسان په دریو طریقو پیژني. په څو طریقو؟ په دریو طریقو. یو حق پیژندو طریقه دا ده چې د انسان په دې زړه کې د الله سبحانه و تعالی د توحید او د الله د یووالي آثار هغه کشش پیدا شي چې حق په او پیژني او ځان ته چې وګوري نو پوه شي چې د قرآن او سنت خلاف لګیا یم. زړه کې خیال راشي چې زما دا مقابل خو دلیل کې یا قرآن پیش کړي یا حدیث د محمد رسول الله علیه السلام پیش کړي. دا ولې زوام چې د پسې مونځ نه کېږي؟ دا ولې زما هره فتوا د خلاف ده؟ د زړه کې دننه سوچ راشي چې په دلایلو ورله سوچ وکړه، په دلایلو ورله څه وکړه. نو الله وی ختم الله علی قلوبهم، الله فرمای د دې ضدي او عنادي کافرو په ظلم داسې مهر وهلی دی
چې د دې زړه کې د حق د قبلېدو سوچ راځي نه. ختم الله. دیو جن دا باطل پرست د حق پرست مبارک سو یا اوریدل دي وې د دې تقریرونه ما اوره اسنه هغه تقریرونه بعد ذهن کې سوچو کې چیر دی مولا خبر وکړه د قران او د سنت دی بل مولا خبر وکړه نو د پکې صرف د خپل کلی مولا ذکر کو خپل عقل ذکر کو د ویسا شیخ صاحب خبره چون کی چنانچه لیکن لہذا نو دی وی چې مور زکا کزړه کې مو سوچ کو نو زبون باطل پرستی تاسو تخکار کیږي نو دا زړه اولنی سیز دی چې په دې سره حق پیجندي شي. الله فرمای د دې زړه ما بند کړی دی د حق نه. ختم الله علی قلوب. دیو جن چې دعاګانې کوي نو د الله نه دا دعا ډیره ډیره کوي چې الله زما په زړه کې انابت پیدا کړي چې حق ته داسې تسلیمیږم لکه لرګي چې ورته تسلیمیږي او ځان پیسیږي. دا لوی صفت دی په عالم کې حق پرستی او انابت. د عالم لوی غیب د ضد او عناد چې په ضد او عناد کې راشي وي خراته پتر چې دغه غاړه ته دلایل قوي دي خراته پتر چې قران او سنت دغه غاړه ته دي ما اس اکابر پرستی او کتب پرستی او شیخ پرستی او پیر پرستی رانی ولیدا خو ځکه نه وامه چې شو مې به خرابي. دا اول شی د زړه دی الله سم کا. دویم وعلى سمعهم. حق سړی په دې غوګونو باندې اکثر قبول کی په خپل ای باطل پرسته خود حق پرست بیان ووري فیسبوک اړی د یو موحد عالم بیان راشي چې وویرینی هو زه خو شرک کې مبتلا او ما خطا او ما نو په دې غوګونو بیان ووري نو په دې حق قبول کی. الله فرمای وعلى سمعهم د دې د حق اوریدو د پاره د غوګونو صلاحیت ما ختم کړی. وعلى ابصارهم غشاوه. دریم نمبر چې سړی حق قبلی نو پسترګوي قبلی د حق آثار ویني د حقانیت آثار په دې سترګو ویني نو حق قبول کی. الله فرمایي د دې عنادي کافرو پسترګو باندې کدي حق ویني بیا هم نه قبلی. نو سو سيزونو شو د حق د قبلې دو سو لارې دي درې لارې دي. اول لار سره زړه عقل ذهن زړه چې زړه ته د انسان حق ورکو سي. دویم لار سره غوګونه په غوګونو حق ووري انسان حق قبول کی. دریم لار څه شي دا سترګې په سترګو انسان حق ویني او د حق نه متاثر شي. د دې درو واړو د حق د دې خلکو د حق د درې واړه لارې الله بند کړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. او تاسو ګوره زړه او وګونو سره ختم وي مہر خزلونو سره سترګو سره مہر وي که پردي وي. غشاوتن نکره بالتنوین ده ناشنا پردي. اصل کې وجه دا ده د زړه ته د هر طرف نه خیالات راځي مخکې نه شاته نه خي طرف نه ګس طرف نه نو دیله مہر پکارو چې هر طرف نه ورته را داخلېدل شي بند شي. غوګونم سړی مخې نه اوري که نه اوري شا طرف نه تا اوري خي طرف نه اوري ګس طرف نه تا اوري نه ګوګو به یې نو اوس هر طرف نه انسان اوري نو هغې له مهر پکارو نو الله وایي په غوږونو ویله مهر. خو ته د شا طرف نه وینې ای شابسې ته د خي طرف نه وینې ستا به درې سترګې د ګس طرف نه وینې لیدل سره صرف د مخامخ نه کوي د څه نه کوي د مخامخ نه کوي نو هغې له مهر نو پکار هغې له صرف پردې مناسب وي. نو الله فرمایل وعلى ابصارهم غشاوه په سترګو یې پردې دي څه دي. ای ځوانه د دې مهر معنی څه شوه خلک لیکل کوي اخر کې ورسره خپل مهر ولګي څه ولګي چې مهر وي په خط باندې نو د دې مهر دلیل دا وي چې نور لیکل په دې کې را درنه کولی
نشي. نو الله په مهر جباریت ولګاو چې ما ورته لارې بند کړې، اوس څوک دې ته هدایت کولی نشي. یو سوال راځي ځوانه، سوال دا راځي چې الله په مهر لګاو نو د دې خو اختیار هم پاتې نشو، نو العیاذ بالله زیاتې خودي سره چاو کو، او چې هغه ورته د حق د لارې بند کړي نو خامخا به دې ګمراه کیږي. د دې اعتراض جواب خو یو د منکرین حدیثو دی چې هغې به وایي دې آیت کې شیعهګانو ته چل کړی دی، دم شیعه سازش دی، په دې آیات زما شک دی والله وایي، هغې خو به دا جواب کوي. مونږ وایو چې تفسیر قرآن بالقرآن وکړه که نه ګل مې رست درشم سپارہ کے راضی کلا بل رعن علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، د دې زړونو ته زنګ لګېدلی دی د دې د عملونو په وجه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، دی بد عملونو کول د دې بد عملونو د وجه نه الله د دې په زړو په غوږونو باندې مهر لګاو. نو دا مهر په الله لګولې د هو وجه د دې عمل وجه څه شي د دې عمل دی. بیا وی ولهم عذاب عظیم، دی له لوی عذاب دی. عذاب موصوف دی او عظیم صفت دی، او موصوف صفت کې په څو څیزونو کې مطابقت پکاري. صفت به حاله او صفت به حال متعلقه، نو کم صفت ته ته د عذاب حالت ذکر کی د لوی والی کنه، نو موصوف صفت به حاله هی نو دې کې سو صفت سيزونو کې مطابقت پکاري لکه شاباسي کرکنډي اډو کیا ها خجی ولهم عذاب عظیم، الله ویدی لوی عذاب دے. او دا تنوین پکې د ډېر هیبت د پاره ده چې د رب العالمین عذاب ډېر لوی. د دنیا جیل نه سړی یریږي کنه، نو دا د پولیس د وهلو د سزا جیل دی، دی کې دومره عذاب نه کم چې د رب د سزا سنټر جیل د جهنم د هغې به څومره سخته سزا وي. الله رب العزت دې مونږ تاسو د جهنم د اور نه وساتي، او زمونږ به ګناهونو دې الله د عفو قلب راکړي. ختم الله مهر وحل دے اللہ تعالی علی قلوبهم پزنون د دی کافر باندې وعلى سمعهم او مهر وحل دے اللہ پغوگنو د دی وعلى ابصارهم او پسترګو د دی کافر غشاوت ناشنا پر دی دی ولهم او د پار د دی کافرانو عذاب عظیم عذاب لوی دے.